نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. د دنیا په هر کونج سے ارویدون کې مسلمونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورنه نن د تاسو په مخ شو دا اهم مسله بیانېږي چې هغه د لمونځ مسله ده او ډېره اهم مسله ده. محترم اوریدونکو کې کچېرې یو سړی لمونځ کوي او په قاعده اخیره شي دای د تشهود په مقدار باندې کښیني او پنه بعد دای ودرېږي. تشهود په مقدار باندې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات نونس عبده ورسول پر چکیم په دغه ویل باندې څوره ټیم لاګي دا را ټیم دای په قاعده اخیره یعنی د لمونځ په اخري نوستي شدای کښینی او پنه بعد په غلطی سره دای ودرېږي. په چار خود ته دا وا چې دای درود شریف وي او پنه بعد سلام وړوي خدا سلام نه وړو په غلطی سره دای ودرېدا. وېس دته څه حکم دی د اسلام وېس څه طریقه دو پیغمبر او سنت طریقه څه دو د نو عربیدین کې مسلمانې د سنت طریقه دا دو چې دای د فورن کښینی دته چې کله ویډیو د شي فورن د کښینی سجده سهو دا وکړو په سجده سهو نه بعد دای سلام وړوي د تلمیذ مکمل شي. کچېره د داس نه وکړل بلکې په دغه ویلوړي شه د سلام وړو د طبيعت څه حکم دی؟ د طبيعت دا حکم دی چې دا چې کوم فرض و دا خو ادا شم دا سلام اړول د واجب پته دي دل مینز وشه فرض چې کوم هغه ساکت شم خو د طبيعت دا حکم دی چې په وخت د نه داخل مین دی واپس دوهراو ویني چې دنه یو واجب پته شي. محترم ارویدین کې امید دی چې تاسو ته دا مسله په سم شي درغلې وي. الله دا وکړو چې دا مسله تاسو په سم شي ډیر شي. دغه مسلې سره یو بل خبره ده هدو چې کیم یو سړی د علم خبره زده کو په چار دو چې امخ شه خلک ته ورسوي. نیر ارویدین کې دا مسله چې چا ورودله دا تاسو نور خلک ته ها شیر کېستای دغه فائدہ څه وشي چې تاسو په دا ثواب شه برابر مو سره شریک شېستای. بس دغه خبره دو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.